محترم مسلمانانو، نن د 15 منټو وظیفه د ګړۍ په حساب سره د الله الصمد داسې پاورفل وظیفه راته ښیم انشاءالله چې ممکنه ده او قوي خبره به انشاءالله د الله تعالی په احسان او په لوی ارادې او عزم سره چې ستا په دې 15 منټو کې حاجت او مسله او پریشانی او غم دغه رنګې ناممکن حاجت الله تعالی پوره کړي. الله تعالی په یو سیکنډ کې پوره کولی شي. الله تعالی فرمای انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. زما مالک الله جل شانه فرمای وزه چې د یو کار اراده وکم کنه محترم مسلمانانو او د یو کار د پوره کېدو اراده وفرمایم نو سویم کن فیکون. نو کن هغه شه، نو هغه سیز موجود شي. محترم مسلمانانو که دا غرونو د اسمانونو تاسو ووینئ کنه نو دا الله تعالی چې دی اسمانونو باره کې الله تعالی فرمای فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یعنی په 6 ورځو کې الله تعالی د اسمانونو پیدا کړي. الله تعالی په یو خبره سره هم پیدا کولی شو محترم، خو لیکن دې کې یو غټه فلسفه پرته ده او په دې کې یو لوی تفصیل پروت دی. هغې تفصیل سیټ ته اوس زه نه ځم محترمو، خو الله تعالی چې دومره غټ غرونه پیدا کړي، دومره غټ اسمانونه پیدا کړي، زما او ستا دا کوچنی د معمولي حاجت که زموږ حاجت یا د نکاح وي یا د رشته دارۍ وي یا د جنګ جګړو وي یا د قرضونو وي، دغه رنګ یا د مینې محبت وي یا دغه رنګ د ویزو وي یا د نیشنلټۍ وي او یا د غربت وي او یا نور بیماری وغیره وي. زمونږ دا واړه حاجتونه خو دا هم اصل کې حاجتونه نه دي، دا اصل کې د الله تعالی رحمت دی په مو تاسو باندې، دا اصل کې د الله تعالی خاص کرم نظر دی په مو تاسو باندې. کله هم چې انسان په څه مصیبت کې یو امتحان کې راګیریږي، الله تعالی د انسان د هغې په وجه الله تعالی بعض خلکو له ګناهونه معاف کوي، بعض خلکو له د هغې نعم البدل ورکوي، بعض خلکو له د هغې په بدل کې نور خوشحالۍ ورکوي. نو تاسو په دې باندې خفه کیږئ مو چې موږ ته دا نعمت ولې نه میلاویږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي، سعودي کې دي، دوبۍ کې دي، په UK کې دي، په امریکا کې دي، په هر ځای کې چې دي مسافر دي، پښتانه دي، پنجابیان دي، عربیان دي، هر څوک چې دي هغه ټول مسافر دی الله تعالی ډېرې خوشحالۍ، ډېر راحتونه، ډېر عزتونه دی الله تعالی ورکړي او هر مشکل دی د الله تعالی د ټولو مسافرو حل کړي، که نارینه دي او که زنانه دي. ډېر محترم مسلمانانو، تاسو به وظایف ډېر کړي وي. الله جل شانه فرمایي کنه قرآن کې فذکرونی اذکرکم، تاسو ما یادوئ زه به تاسو یادوم. تاسو ما د خلکو په مخ کې یادوئ، د انسانانو په مخ کې، زه به تاسو د انسانانو نه بهترین مخلوق چې هغه فرشتي دي د هغوی په مخ کې به زه ستاسو تذکره کوم، تاسو به زه یادوم. نو یو محترم مسلمانانو وظایف په دې نیت کول چې انشاءالله الله تعالی به راله اجر عظیم راکوي، اجر به راکوي، الله تعالی به راله ثمرات راکوي. ځکه کم خلک چې په قبرونو کې پراته دي نو علماو یو واقعه لیکلې د مختصرا نه د ذکر کوم. یو سړی په قبر کې ډېره زمانه شوې وه، نو بل سړی هغه سبحان الله وي، یعنی په قبر کې به د نفلونه کول، تلاوت به د قرآن کو. نو هغه وي چې زه د کم نه وخت نه مړ شوی یم د هغې وخت نه واله دې وخته پورې په زرګونو کلونو زه تلاوت کوم او نفلونه کوم په قبر کې. دې سړي د خوشحالۍ نه ورته وي سبحان الله، د خوشحالۍ نه وي سبحان الله، هغه دغه ورته وي هغه مړي چې ته خوشحالېږه مه، زما دا ټول عبادتونه د قبر کې چې ما کړي دا ته واله، دا یو سبحان الله ماله راکړه. لهذا محترم مسلمانانو، دا یو سبحان الله دا دومره قیمت لري، دومره فایدې لري چې د دې انشاءالله چې زموږ د دوکې دا سترګې پټې شي او حقیقي سترګې کولو شي نو بیا به مو تا ته پته ولګي چې واقعي د یو سبحان الله د یو الله الصمد چې هغه رب بې نیازه دی، هغه رب حقیقي محبت واله دی. نن مو تاسو په عبس محبتونو کې مفتلی،
نن مو تاسو نه خپل الله جل شانه هیر دی. محترمو د هغې رب سره محبت وکئ کوم چې ښکلي مخونه پیدا کړي، د هغې رب سره محبت وکئ کوم چې دا دنیا پیدا کړې ده، د هغې رب سره محبت وکئ چا چې د ښکلي ښکلي خوراکونه او د ښکلي میوه‌جات پیدا کړي. محترمو چې دنیا کې الله تعالی دومره ښکلي ښکلي څیزونه پیدا کړي، زما هغه محبوب الله به څومره ښکلی وي. قسم په الله، زما د الله تعالی په ذات باندې قسمي چې چا د الله تعالی سره محبت وکړو، د الله تعالی د محبت مزه یې لږه وڅکله، لږه محبت ورته د الله تعالی د محبت مزه ورته لږه معلومه شوه، په دنیا کې به درته هېڅ څیز خوند ورنه کړي. د الله تعالی په محبت کې دومره مزه ده، اوس یې راته بیانولی نه شم، کېدای شي دا موبایل هم دغلته پړق وچپي. الله تعالی محبت دومره سیوه دی. په سجدو کې چې کوم محبت دی، په سجدو کې چې کوم لذت دی، مزه ده که نه، هغه مزه نه په ښځو کې شته، هغه مزه نه په خوراکونو کې شته، هغه مزه نه په دنیا په مراعات او په بنګلو او په موټرو کې شته. کوم مزه چې په سجده کې ده، کوم مزه چې د الله تعالی په ذکر کې ده، کوم مزه چې په تقوا کې ده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. زما رب فرمای ما ته د ټولو نه زیات خوښ انسان، مکرم او معظم انسان هغه دی چې هغه چې تقوا راله. تقوا څه ده؟ فرهیزګاري، د ګناهونو نه ځان بندېدل، بلستان کې موبایل کتل، پردو ښځو نه ته کتل، غلط څیزونه کتل، دې نه ځان وساتئ. محترم د ګناهونو د وجې نه انسان باندې پریشانیانې راځي. لهذا وظیفه رانه اوږده شوه، دا مې تاسو ته ترغیب درکړو، زما د وجې نه څوک په یو نیکه لاره باندې راشي، ماله به الله تعالی اجر راکوي. زه دغې دپاره لګېږم چې الله تعالی زما قبر ښایسته کړي، زما د وجې نه یو مسلمان ته فایده ورسي، د ګناه نه بچ شي، او زما د وجې نه یو انسان د رب العالمین نوم واخلي. دا زما دپاره د دنیا او دنیا مافیها نه بهتره ده. محترمو تاسو به داسې کار وکړئ، د الله الصمد د وظیفه به تاسو وکړئ، د ماسخوتن د مونځ نه پس به یې وکړئ، یا به د تهجد په ټایم کې کوئ. تهجد په ټایم کې ډېره زیاته بهترین ده. که ماسخوتن مونځ نه پس یې کوئ او که تهجد ټایم کې وکړئ. که ماسخوتن مونځ نه پس یې کوئ نو محترمو 2 رکعته نفل به ورسره کوئ. که تهجد په ټایم کې کوئ نو تهجد مونځ نه پس به یې کوئ، ځکه شپې اوږدې دي. الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي د پاڅېدلو. او دا تهجد ته چې انسان پاسي که نه، دا په خپله نه پاسي، دا الله تعالی پاسي. د چا سره چې الله تعالی د چا سره محبت وي که نه، هغه ځان ته ودروي چې ما نه وغواړي. الله تعالی فرمایي ما نه وغواړئ، څه درله درکړم. محترمه انسان د چې موږ لاس ونیسو تندی ترې وکړي، یا شا راوګرځي، یا مخ بل خوا واړئ، زما رب داسې نه دی. زما رب په غوښتلو خوشحالیږي، په نه غوښتلو خفه کېږي. نو 2 رکعته به تهجد مونځ وکئ، یا 2 رکعته صلات حاجت مونځ ماسخوتن مونځ نه پس. بیا به د الله تعالی نه په ژړا او فریاد سره په سجده کې پرېوځه، ورګړوه دا تندی او دا پوزه دې ومږه د الله تعالی ته ومږه چې خوارک دې ووړي. او سهار له خلک وایي چې په دې پوزه او په دې تندي دې څه چل شوی دی، ورته وایي دا ما خپل رب ته مږلی، خپل الله ته په محبت او په عشق کې مږلی. چې تا ته الله تعالی درکوي او که نه درکوي. محترمو الله تعالی بې نیازه دی، چا ته ډېره ورکړي، چا ته نه ورکړي، چا ته لږه ورکړي، خو موږ به شکر وباسو. لئن شکرتم لازیدنکم. الله وایي شکر وباسه، الحمدلله په صحت او په بچو او په کور باندې په هر څه شکر ګزاري. کم ګوره هغه بهترین انسان دی چې ذکر والا ژبه ورته میلاو شي، شکر والا